حضرت حسن کله پیدا شوی دی؟ علي صاحب نه پس دی بادشاه شو. دی د هجرت په 3 کال چې نبی علیه السلام کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو په 3 کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا. نبی علیه السلام چې کله خبر شو نو فورا د فاطمې رضی الله عنها کره ورغی، وی ماشوم ماله راوله. هغې ورته روچت کړ نو اسی دی د لور دوی دی، روچت یې که ورته حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې باندې وویل او یو کجوره یې راواغېسته په خپله خوله مبارکه کې وچوپله او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغه یې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. گویا کې د ده وجود ته لومبۍ لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې. یې تپوس وکړه وی دې بچي لم نوم یې ښودی دی که نه؟ هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم ولې ایښی دی؟ وی حرب. حرب په عربۍ کې جګړې ته وایي چې دې به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي، مجاهد به وي. نبی علیه السلام وفرمایل نه، حرب نوم به له نه ږدو، نوم ورته زیږدم. ده له ما حسن نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلی، دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود. په 9مه ورځ ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه. عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په 9مه ورځ هغه له عقیقه پکار وي. یو څو کاره په 9مه ورځ پکار وي. یو دا چې نوم به ورله ایږدئ، په 9مه ورځ نوم کېښودل مقرر ورپکار وي. خشته نوم چې کوم اسلامي نوم وي، لکه ګوره پیغمبر علیه السلام ورله څومره ښکلی نوم کېښود، حسن معنا ډېر ښکلی. د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه، د یو زوی نوم یې ابراهیم و، د نیکه نوم یې و د پیغمبر، د پیغمبر نوم کېښودل پکار. د بل زوی نوم یې قاسم و، قاسم، صرف قاسم. قاسم معنا قسمت کوونکی، تقسیم کوونکی. د بل بچي نوم یې طیب و، طیب معنا پاک. د بل بچي نوم یې طاهر و، طاهر معنا پاک. ښایسته ښکلي نومونه نبي علیه السلام خپلو بچو له ایښودي وو. هغه ماشومان یې کې مړه دي. او وسیله نوم کېښود حسن، ډېر ښکلی. نو په 9مه ورځ به یو نوم ایږدي بچي له، نوم چېرته د صحابي نوم کېده یا د پیغمبر نوم کېده او یا هغه نوم کېده چې د هغې ښایسته ښکلې معنا وي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله او بیا سر به وله وخورئ، نوم به وله کېدې. دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه ماشوم و پیغمبر علیه السلام لویو. دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. اته یو کال کسر دی په رمضان کې پیدا شوی، هغه په شعبان کې چې تاسو شوقدر میاشت ورته وایې 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بیبي ده حارث لور ده، هغې خوب ولیده، هله نبي علیه السلام ته کېناسته، د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی، وایه راته که نه؟ وی نه شم بیانولی، ډېر د هیبت خوب. وی ووایه خیر تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې صاحب ستا د وجود نه یو ټوکړه راپرې شوه او زما دې غېږ کې راپرېوته. ستا د وجود نه ټوټه راپرې شوې ده او زما غېږ کې چا راوغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکۍ شو، وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچی به پیدا کېږي، ابه ستا غېږ کې راغورځېږي، ته به یې خدمت کې، ته به یې دایي، ته به یې تربیت کې. دا خو ډېر ښایسته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، همهغسې پیغمبر علیه السلام ورغی، په غوږ کې ورته بند ووی او هغه ګوټي وله ورته کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله، هغه یې د هغه په خوله کې کېښودله او په 9مه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه. وی نوم هم وله څه کېښود؟ هغه زوړ نوم یې وله ایښود چې کوم حسن نه وي، حرب نوم وله کېښود. وی نه دا نوم مې نه دی خوښ، وی د حسین نوم کېښودل پکار ده. حسن ډېر ښکلی، حسین تصغیر ورته موږ وایو، دا خشتوکي کې موږ پښتو کې وایو، دې معنا ده د تصغیر معنا خشتوکي، کوشرنګه. عجیبه اتفاق و، د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په سکل کې یو شانتي وو، خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن یو شانتي وو. یعنې د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه، مخ مبارک، سترګې مبارکې، غوږونه او مخ، دا د حسن ورسره یو شانتي وو. او د نامه له لاندې خپې، چال، تلل، ګوتې، دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتي. دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتي وو، په نیمه کې ورسره بل یو شانتي وو. او تاسو یقین وکړئ تاریخ لیکي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې روزانه یو ځل فاطمې رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و او تپوس به یې کو، وی زما هغه بچي څه شو ما یې راولې. او کله چې به دا دواړه ولاړ وو، یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام حضرت حسن او حسین را روان وو دواړه، وی چې نبي علیه السلام وکتل نو پیغمبر علیه السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل
وی دواړو رامنډې کړه پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل. یو صحابي فرمایي وی قسم پرېښوده او د منبر نه راکوز شو. یو یې په ښي لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې، یو یې په دې ښی خپه کېنو او بل یې په دې ګسه خپه باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع کړ. وی هم بیا خلکو ته کتل هم بیا دې بچو ته کتل او ویې فرمایل چې الله رښتیا وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مالونه ستاسو بچي دا مصیبت دی، دا فتنه ده. تقریر مې کو دا دواړه چې مې ولیدل چې رامنډې والې نو ټینګ نه شوم، تقریر مې پرېښود او دواړه مې راوچت مې ځان سره مې کېنول. دا انتهایي محبت دی. یو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مونځ کو په سجده باندې پرېوته. دا ماشومان رالل د نبي علیه السلام سره لوبې کول، واړو که نه، ځکه د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 8 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو. وی دا دواړه په ملا د پاسه ورته سواره شو. وی تر هغې پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نه اوچته و تر څو چې دوی د شا نه کوشوي نو چې که زه سر اوچت کړم دا ونه غورځېږي. او وی زه اکثر یو صحابي فرمایي ما نبي علیه السلام لیدلی چې په سجده به پروت و، حضرت حسن راغی ډېر ماشوم و رکوټ وله خبرې نه شوې کولی، د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوته رکوټ یې هغه هم دونه مینه ورسره کوله. دوی نبي علیه السلام مبارک به تر خپې کولاو کړې او د پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه ګیره به یې ونیوه ورته د نبي علیه السلام نه، او کله به د پیغمبر علیه السلام په دې سټ باندې راسواره شو. دا ماشومانو د حضور پاک مبارک دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه. یو صحابي فرمایي وی شپه ده شپه وی زه روان یم، وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی، وی چې ما ته یې وکتل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته وی څه کوې حذیفه؟ وی مې چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم شپه ده نو تاسو څنګه راوتې؟ وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومړي ځل د اسمان نه راغله او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله د طرف نه یو پیغام راوړو. د الله رسوله څه پیغام دی؟ وی زه الله را لېږلی ما چې د خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا 2 بچي حسن او حسین دي له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري وله ورکړه چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي، دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي. دا ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده دواړو ماشومانو په. نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره وه د هغې ماشومانو دپاره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علي صاحب ورسره دی. حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کول، ماشوم راوچت یې کړ او په د اوږه د پاسه یې سور کړ. پلار یې ولاړ دی علي صاحب. ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم، زما د قسم په خدای چې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک په شان دی، د پلار په شان نه دی. علي صاحب ته سره مشابهت نشته، شکل یې د ده شان برابر نه دی، د نبي علیه السلام سره برابر شکل. علي صاحب خندل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه به مو سره ډېره مینه کوله، د دې وجې نه چې د نبي علیه السلام ورسره مینه وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر، دله هم 15,000 تنخوا مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه. چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه؟ دې خو لارکوټ علت دی او دا څومره جهادونه یې نه دي کړی څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي. وی تاسو ته پته نه لګي دله مې ځکه مقرر کړه چې دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دی کړ، دا غن وسې نه. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناست و او څومره سخت و چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولی، غټ غټ بادشاهان به سټي ته ولاړ وو، د رامنډه کړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څادر نه کلک ونیو، وی راکوشه د ما د پلار د منبر، د ما د پلار په منبر ناست دی، زه د خپل پلار په منبر کښېنه. عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو، راوچت یې کړه ځان ته رانږدې کړه، بچې زما د پلار منبر خو نشته، زما د پلار منبر کم دی او ستا د پلار دا منبر زما د پلار منبر دی که نه. راوچت یې کړه او ځان سره یې نیولی دی او بیا ورته وایي بچې دا راته ووایي چې دا درته چا ویلې وه دا خبره؟ وی ما ته هېڅ چا هم نه وه ښولی، وی نه دا راته ووایه دا تا دا نه ده کړې چا به راته ویلي، وی نه ما ته هېڅ چا هم دا خبره نه ده کړې. دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو، دومره عزت پې کو. یو ځل نبي علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی، په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویځانده ده
یو وخت یې هغې طرف ته اویزانده ده. یو صحابي فرمایي وایي زه ورغلم وایي ما چې صاحب مال یې راکوې نه ما ته یې پرېږده. وایي ما وې چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې نعم المرکب الذي رکبت په ډېره ښه سورلی باندې سورې. وی نبی علیه السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده خو شهسوار هم ډېر مزېدار دی که نه. کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو شهسوار هم ډېر مزېدار ده. نو په دې اوږه د پاسه به نبي علیه السلام کېنولو او ګرځاو به یې ځان سره او محبت به یې ورسره کو. دغه ځنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر لور دی. ما تاسو ته یو کال کشر دی. هغه سره پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایي محبت او مینه به ساتله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو. یمن نه چا جامې راوړې نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړې. یېرې دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راووتل. او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې دوی له خو مې ورنه کړې جوړې خلاصې شوې. نو ډېر زیات خفه چا ورته ویل ولې خفې وایي د دې ماشومانو له مې جامې ورنه کړې. تیر مې فورا یې د یمن والي ته خط ولېږه. دوه جوړې هغسې اعلی راولېږه زر نه هغسې دوه جوړې یې ورته راولېږلې. یو یې حضرت حسن له ورکړه یو حضرت حسین له. نو بیا چې په منبر کېناست وایي اوس خوشحاله شوم. ولې وایي د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې ښایسته ښکلې نو اوس خوشحاله شوم. او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره نو صاحب حضرت حسن او حسین که به رالل کې به ناستل. عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وایي چې پاسې د دوی سره مشوره کوم. هغې به یې کېنو. یو ځل عبدالله بن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته وایي ته د دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره او خبرې خو د جهاد دي نو دوی په کوم جهاد کې زما نه مخکې دي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وایي تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ. وایي د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې و او وایي دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې و. نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره زه ډېره زیاته مینه او محبت کوم. سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې یو ځل په لاره باندې روان دی یو حبشي غلام و. هغې حبشي غلام سره تور غلام و سپی و. د دې حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېسته سپي له به یې ورکول. بیا به یې نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله بله نوړی به یې سپي له ورکول. نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه. حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو ویې لکه دا سپی د شاړه نه دې ډوډۍ دې پې نیمه خلاصه کړه دا دې څه وکړل دا به دې شاړلی و که نه ځان ته دې زرولو نیمه دې خپله وخوړه نیمه دې سپي له ورکړه. حبشي غلام ورته وایي څنګه چې زه د الله بنده یم د الله مخلوق یم دا هم د الله مخلوق زه هم اوږي یم او دا هم اوږي دی. نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږي دی داسې اوږي پرېږدم. وایي دا باغ ده وایي ته څوک یې وایي زه ابان ابن عثمان غلام یم د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم. وایي دا باغ د چا دی وایي دا هم د هغه دی. وایي دلته لږ ودرېږه زه راځم. لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی د ابان نه وایي ستا فلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه کېدنی واله او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي دا دواړه را باندې خرڅ کړه. وایي ډېره ښه ده جوړه یې ورسره وکړه باغ یې هم ترې واخېسته او غلام یې هم ترې واخېست. کاغذ یې ورسره ولیکه چې راغی هغه باغ ته هغه تور غلام هغسې ولاړ دی سپی ورسره دی. هلکه وایي ستا دا باغ ما واخېسته ستا د مالک نو ته مې هم واخېست. دوی ورته پاڅېد جي حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم او ستا غلام یم چې څه خدمت یې ستا به کوم د الله به کوم او ستا به کوم. وایي ستا دې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړ نو د الله د رضا دپاره ما ته آزاد کړې او چې دا کوم بار مې واخېست دا مې تا له خیراتي درکړه دا باغ هم ستا شو. ګوره د نبي علیه السلام نه سیر یم هغه د سخا هغه اثر پکې پروت یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زه هم د الله مخلوق یم غلام وایي دا سپي هم د الله مخلوق دی زه هم اوږې یم دا سپي هم اوږې دی. دا راته ډېره بده ښکاره شو چې زه ځان موړ کړم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرېږدم. هغې نه دونه متاثر چې غلام او باغ یې واخېست غلام یې ازاد کړ او باغ یې غله ورکړ. دا باغ مې تا له خیراتي درکړه ځه اوس غلام به باغ کې خدمت به دې کول ستا شو. سپي مه ساته سپي ساتل ښه نه دي خو ځه. غلام ورته وایي
وی د کوم الله د رضا دپاره چې تا زه آزاد کړم او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دې کې ما خدمت کو زه د دې نوکر وم دا تا ما ته وقف کړه زه د دې مالک کړم خان دې کړم نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کو باغ هم زه نه زه د الله په نوم ما هم خیرات کو بیت المال ته چې کوم ځای کې دې خوښ د الله په نوم باندې خیرات به هر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما وویل چې د نبي علیه السلام ډېر زیات نږدې و ډېر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره او تپوس به یې ولکه او ځان ته به یې راترغاله ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله دومره یې ورسره مینه وه نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو او بیا یې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه ته حواله شو بالاتفاق ده ته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچولو د هغې نه دی وفات شو حضرت حسن رضی الله عنه ښځې نوم یې جعده و هغې ورته زهر واچولو د فتنو زمانه وه چې زهر یې ورته واچوله نو ورور وله راغی حضرت حسین وی ورورې څه چل در باندې شوي په ما زهر وخوړه چا ته ډوډۍ کې زهر واچول وی چا درته واچول وی ته به پې څوک یې که نوم یې درته وښینه وی زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي وی ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي ګوره په خپل ژوند یې نوم وانه ویښ وی ځکه وی که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر راکړي نو لوی خدای پېښه او دی پېښه او که زما پې شکي زهر یې نه راکړی نو ستا د وجلو ورسره حق نشته خپلې ښځې ورته زهر اچولو چا ته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولی چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته وی داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د خپو سره خوا کې زه دفن شو خو کوټه د عایشې صدیقې ده د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ما له ځای راکوي لږ غوندې نو چې زه پکې دفن شم نو لار د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت هغې ور اجازت ورکړی ډېره ښه ده نو ورور ته وایي وی ورورې ګور یو خبره بیا هم کو وی دا خو زه چې همدې نه ماله اجازت راکړي هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښه نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړه نو که بیا هم دلې اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفن کړه او که له څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو نو بیا مې د خپلې مور خپو ته ښخی د حضرت فاطمې رضی الله عنها د مدینې منورې په قبرستان کې نو چې ساعت یې وتله وفات شو هغه لاړ نو بیا د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړه هغې وی بلکل ما مخکې هم اجازت درکړی دی اوس هم درکړو ارولی دلته کې دفن کې خو د مدینې چې کوم والي و په هغه وخت کې مروان ډېر ظالم سړی مخکې ښه سړی و خو د دې ولایت نه پس بیا ډېر لوی ظلمونه کړي دي هغه پرې راضي نه و هغه وی نه د نبي علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي لویه جګړه ترې جوړېدله نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنه او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه او جنازې حضرت سعید ابن العاص رضی الله عنه کې دا 10 مبشرو کې دی هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په ژوند باندې د په یو مجلس کې د جنتي نوم اخیستی چې فلان کې به جنت کې یو پکې د ده نوم اخیستلی شوی نو به هر کیف هغه پې جنازه وکړله او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته وایي په هغې کې اوس هم دفن دی هغې کې قبر د حضرت حسن رضی الله